راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتم ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د مولاړه کې خیال وکړو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې و دې جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې. وی چې وښ وازله مې چاود دی ما مې زړګای لټاوه ما مې زړګای لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیژنئ چیلې د چیلې بچی ته ورغومای وی پریدای جبک ما یو ورغومای و ډېره پستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا. قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي. ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو پېچاړه دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درېم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ولیا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږم وی چې بیله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شه مالی چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړی اول مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خول لدی وړي ول زمړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ور کوس کړه دې خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړو ور کوزه شوی دا ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دې आवाज کړه دې ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دې راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته مې ضرورت مې